لشکرګاه کوم ځکه په جده د لشکر ولاړو د فوجان او پولیس به ولاړو نو هغه لشکرګاه سل فرسخه او یو فرسخ د 3 میلیونه لږ زیات وي یعنی 8000 فوټه فاصله وي 8000 فوټه پدې کې 25 فرسخه د پیرانو د پاره 25 فرسخه د انسانانو د پاره او 25 فرسخه د مارغانو د پاره او 25 فرسخه د ځنګلي زناورو د پاره 25-400 راځي قاضی ثناء الله پانی پتی مظهری رحمت الله تعالی لیکي چې د حضرت سلیمان علیه السلام تخت بداغه مبارک په حکم باندې تیز هوا او چتولو او بیا بداغه په امر باندې نرم هوا په فضا کې وړلو نو دا تخت به هوا وړو په خوانه خلکو دا مشهور کړي و مونږ واړو ردبم چې د سلیمان علیه السلام تخت به دیوان وړو دیوان نه وړو دا به هوا وړو دمر لوی تخت یو تفسیر روح البیان کې علامه اسماعیل حقی رحمه الله لیکي چې پدې تخت باندې بشپګ لکه کرسي پرتی وي پدې به ور سره انسانان هم ناستو پیریان بم ناستو دیوان بم ناستو مارغان بم ناستو او هوا با د سلیمان علیه السلام په حکم باندې تیز هوا به دا تخت چت کد زمکه نه 3 میله فاصله ته به ورس او بیا به نرم هوا دا په فضا کې وړه او داسې مزل به کاو چې په یو رس کې به دی وی میاشت په مقدار باندې مزل او پیریان ورله یو قالین جوړ کړي دا تخت به قالین د پاسه پروت او په هوا روانو تفسیر خازن لیکلی دي چې د زمکه د سطح نه به 3 میله اوچت روان یو ورځ د مبارک چرته تشریف وړو او په فضا د اسمان کې د تخت د پاسه جلوه نماو جلوه افروز چې د الله جل جلاله د طرف نه ورته وحی وشوا چې ماستا په حکومت کې نور اضافه هم او کا سبحان الله وای اوس چې کوم مخلوق کوم ځکه هم خبره کی هوا به تا تروړي یعنی تب داغی خبر آوری د سورہ النمل پایت 18 کې الله پاک جل جلالہ فرمائی حتی اذا اتوا علی واد النمل تر دې چې دوی مبارک راغلل په وادی د میګو باندې الته یو وادي وا چې هغه کې ټول میګي نو هغه په وادي نمل باندې مشهور و النمل پاربه کې میګي ته وای سورې نمل په دې نوم باندې راغله او دغه وادي په وادي نمل باندې مشهور و علامه اسماعیل حقی رحمه الله اغه تفسیری روح البیان کې دا خبره ذکر کړی دا چې په وادي نمل کې څومره میږي اغه مبارک فرمای وې دغه میګو چې کم بادشاہ او کمرانو هغه میګي وا تواخیه نامه وا د ګډ یا د چرګ په مقدار باندې وا او ګوري نملتن کې تنوین استعمال شوه او تنوین چې د کله د پاره د تحقیر استعمالی کله د پاره د تعظیم استعمالی او کله د پاره د تکثیر د ډیروالی استعمالی او کله د پاره د تقلید استعمالی
نو دلته د تقلیل لپاره تنوین استعمال شوی یعنی الله جل جلاله فرمایي چې قالت نملتن یو وړو کې میږي وي نو دا پاغه میګو کې وړو کې میږي او دا د ټولو میګو باچڼه وا او بیام چې دی تواخیه نومې و او د ګډ یا د چرګ په مقدار باندې و چې نور میږي بلا سمرو نو دا سلیمان علیہ السلام مبارک او ورسره د احکرم په تخت باندې ناستو تر دې چې دوی رالل په وادي د میګو باندې نو هغه ته وادي نمل وی نو دا غوی هغه بادشاہ حکمران چې میګي وا او الله فرمایي وړو کې میګي وا او بیا هم تفسیر روح البیان کې وی چې د ګډ یا د چرګ په مقدار باندې د دې د حکم د لاندې سلور زره سرکردگان او د هر یو سرکرده د حکم د لاندې سلور زره نقیبان او د هر نقیب انډر سلويخ زره میګیو نو چې دا بیا څومره میګي په وادي نمل کیو نو دیو جنا ورته وادي نمل وی د میګو وادي قالت نملتن نو یوی میګي وی د کنملتن تقلیل د پاره چې کله راشي نو د یو نه عادت کم شته نه او چې په وجود سره شینو یو وی وړي میګي وی یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم اے میګو خپل سړو ته خپل کورونو ته نه لوځي لا يحتمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون اسنه چې سلیمان علیه السلام او دا غل اخکر تاسو د نه توجه ورکولو په وجه باندې د خپل لاندې چخنی نه نو تاسو خپل سړو ته خپل کورونو ته نه نوځي اوس د وادي نمل په باره کې د علماو اختلاف حضرت کعب فرمایي چې وادي نمل په طائف کې و حضرت مقاتل او قتاده فرمایي چې دا د شام په ځمکه و نملتن یو وړه غوندې میږي و او شابی وای چې دغه میګه دو وزري بعضی وای چې دا په خپه ګوډه هم وا په یو خپه باندې ګوډه هم وا ضحاک فرمایي چې د دې میګه نوم طاحیو او مقاتل فرمایي چې د دې نوم حزمیو او صاحب د روح البیان فرمایي چې د دې نوم طاحیو او دا د ګډ یا د چرګ په مقدار وا قاضی صاحب په تفسیر مظهری کې لیکي چې فسمع سليمان قولها من 3 اميال سليمان عليه السلام د دې میګه وا د 3 میل لري نه وریدو ځکه چې تخ په هوا باندې 3 میل فاصله کې اوچت روان نو د 3 میل لري نه سلیمان علیہ السلام د میګي आवाज اورید یره د فکر خبره ده چې میګي یو داسې زناور دی چې داغي جب نه هغه چې کله سویل اوغواړي نو داغي د خلی سره نږدې یو دوه وختي نو دا یو وخته د دې بل وخته د پاسه مګي دا غینه یو باریک आवाज بلکې خفیف ترین आवाज جوړیږي چې عام انسان هغه نشي محسوس کولای لیکن سلیمان علیہ السلام هغه आवाज اموري سبحان الله او د 3 میل لري نه اوري
دا د حضرت سلیمان علیہ السلام د قوت سماعت کمال لے چاغه مبارک دی یو وړی میګي به आवाज صدا اوري نو د سلیمان علیہ السلام سردار جناب محمد مصطفی علیہ التحیۃ والثناء د خپل غلامانو درود و سلام اوري ک بناوري بلکہ اوری خدا اہل محبت درود و سلام اوری سوک چی وائی چی ناوری نو دے دا حشرات الارض نهم ورتیر اوری پس رب ذوالجلال فرمائی چی دے میگئی دے خپلو میگو تا دا خبر ہوکا فتبسم ضاحکا من قولها نو سلیمان علیہ السلام دے میگئی پا دی خبر دا مسکا خندا ہوکا د مسکا خنده وک دا خنده ولی وک اس سلیمان علیہ السلام خدا اللہ پیغمبر دے جلیل القدر ہستی دا د میگے پا خبر مسکا و کدا ولی د دی مسکا کولو مطلب دارے چې حضرت سلیمان علیہ السلام د میګي خبره واوریدا او داغي په مطلب هم پوښو او د مطلب په پیجندوی خوشاله هم شو او د میګي په دانشمنده او احتیاط باندې متعجب هم شو او په دې خبره هم چې یو حقیره میګي د خپلې او د خپل قوم د بچاوی لارې څنګه پیژني چې داغه په وجه دی مبارک مسکاو چې د خپل ځان د بچاوی لارې څنګه پیژني او د خپل قوم د بچاوی لارې څنګه پیژني څومره احتیاط کوي څومره دانشمند احتیاط کوون کې میګی دا چې ورته خپل سړو ته نه نوځي اسنا د سلیمان علیہ السلام او داغه رخکر د خپو د لاندې چخنی نشي دغه د دې دیوبند په علماء کې عطا الله شاه بخاری سے یو عالم تیر شوی دغه یو رساله ما کتا پاره کې دلته یو نقطه لیکلی و چې سلیمان علیہ السلام د میګي دا خبره اوریدا نو وی هوا ته یو کوم کې دا تخت کته یوس دا تخت یو طرف ته پزمک را کوس ک او بیا چې دی یو قاصد لګ چې دی غاړه کې د دی وادي نه ملود لري او دی میګي ته وایي چې سلیمان علیہ السلام نه غواړي نو هغه قاصد راغی او پاغه وادي په غاړه ودرې د आवाज وکړو چې اې د دې وادي هغه میګي چې کم دا خبره کړي وخپلو میګو تا هغه سلیمان علیہ السلام غواړي راش نو هغه میګي رااله نو سلیمان علیہ السلام ورته فرمایل چې تا دې قوم ته داوي چې تاسو خپل سړو ته نه نوځي اسنه سلیمان علیہ السلام او داغه لخر د نتوجو ورکولو په وجه تاسو د خپلانې چخنی نه کی نو تا په کم بیس د خپل قوم ته دا خبره کړي و زکا چې خبرې دو دي یو دا خبره ده چې مونږ ظالمان نه یو الله را لسترګي را کړی دي عقل را کړی دي فکر را کړی دي تمره غټه واده کې چې مونږ روان یو دا په زرګونو لکونه میګی دی او مونږ د غي د پاسه خپېګ دو نو مونږ ظالمان خو نه یو چې د خپل لاندې تسنس دوی مدار چې مونږ په هوا روان یو 3 میله سطح کې او چت د زمکه نه روان یو نو سوال نه پیدا کیږي چې مونږ ستا په میګو باندې قدم کړو نو تا په کم لحاظ د خپل قوم ته دا خبر اوک وی هغه میګي ورته جواب ورک چې اې د الله خوګه پیغمبره ما ته پته ده چې تاسو زما په میګو باندې قدم نه ږدئ خو لیکن
زما یو فکر پیدا شو، یو خیال می پیدا شو چې اسنا زما د میږي د الله د غخلی پیغمبر د تخ په تماشه شي چاته چې الله ډیر لوی شان ورکړي چې سليمان عليه السلام. نو که زما د میږي دغه د تخ په تماشه شو او دا څومره وخت دی دغه تخ نظاره او تماشه کولا، نو دغه وخت کې بدی د الله د ذکر نه غافل شي. او چې کله د الله د ذکر نه غافل شونه دا د شوله کړ سليمان عليه السلام د قدم د لاندې او داغه د لخر د قدم د لاندې چټنی شو. نو هغه میږي چې غیر مکلف دي په عبادت باندې مکلف نه دی وای او د دومره لږ وخت د پارم د الله د ذکر نه غفلت نه واړي او مونږ شپه ورځ د الله د ذکر نه غافل. خبر پېښ اوس هغه خبره تبیا راځي چې حضرت سليمان عليه السلام د میګه دا خبره اوریدا او دا غي په مطلب هم پیښو او د مطلب په پیجندو خوشاله هم شو او د میګه په دانشمندۍ او احتیاط باندې متعجب هم شو او په دې خبره هم چې یو حقیره میګه د خپل یعنی د خپل ځان د بچاوي لاري او د خپل قوم د بچاوي لارې څنګه پیژني چې داغي په وجه د مبارک مسکاو کا. نو ګوري د غیر مکلف سيزونه خود خپل قوم د بچاوي لارې پیژني. هغه خلق خود میګونه هم سپک او ناپوه دي چې خپل قوم د خپل لاسه تباهه ته ورواچي. په خبرو رسي او د قتل غارت هغه بازار گرم ګرځي. آیا داسې خلکو ته علماء دین یا مذهبي پاسبانان او یا حاکمان د ملت ویلې شي؟ دا خو ظالمان دي، دا خو دهشتګرد دي، دا خو بدمعشان او قاتلان، دا خو د دین او ملت ډاکوان دي، غله دي، باعث د بربادۍ او فساد. الغرض د سیاق و سباق سره د کرامات اولیاء او د قرآنی دلیل طرف ته ځو. حضرت سلیمان علیه السلام دغه سفر په دوران کې په یو منزل باندې کوز شو. خلق اوبه تلاش لیکن اوبه چرته نه ملاوي او د اوبو د ضرورت پیش نظر حضرت سلیمان علیہ السلام هدهد تلاش. هدهد مولا چرګک ته وای مارغه ده.